اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو سره یو ډیر اهم ټاپک شریکول غواړم. د نن نه یو 3-4 ورځې مخکې په کوواټ کې حریم فاطمه یو ورکوټي شانتې ماشومه د 3 کالو چې ډیر د افسوس خبره ده او ډیر د افسوس مقام دی. د هغې سره جنسي زیاتې بیا په یو خان علی کې د هغې تاویده لکه زه حریان په دې یمه چې یاره دا کیسونه چې دي دا ورځ ته ورځه بډاویږي او په دې چې الله چارواکي دي کوم زموږ الله چارواکي لکه موږ به چیف منسټر ووایو موږ به عمران خان ووایو بیا به زموږ د پاکستان صدر به ووایو داسې دا غټ غټ عهدهداران به ووایو چې دا زیاتې کېږي د ماشومانو سره او تاسو یې په دې ټي ویګانو باندې ګورئ لکه هر یو کس یې ګوري مطلب صدر یې ګوري دې زه به تاسو ته دا ووایم چې زموږ چیف آرمي سټاف یې ګوري داسې عمران خان یې ګوري زموږ مطلب دا دی چې څومره اعلی چارواکي دي هغه په دې ټي وي باندې ګوري خو د هغې په باوجود باندې د دې نه څه سزا شته نه څه داسې بل شته چې په اسمبلی کې پاس شي. د دې داسې یو بل پکار دی چې دا په اسمبلی کې پاس کړي. زه عمران خان ته خبره دا کومه چې غوړي م ګران کا مړه چیني م ګرانه کا مړه یاره د هر شی ګران کا خو یو کار وکړه په دې کې داسې یو بل پاس کا چې کم از کم دا ستا به هم بچي. دا ګوره دا ډېره د افسوس خبره ده. اسلام تاله دا اجازت درکوي چې په دې کې داسې بل پاس کا چې یو سړی داسې قسمه زیاتیات د ماشومانو سره وشي او هغه یو چوک ته راوستی شي او هغه سنګسار کړی شي او بیا د هغې نه پس هغه پانسي کړی شي په یو چوک کې. زما خپله رای دا ده زما انصاف دا وای د سپین خان انصاف دا وای چې دغه سړي له همدغه درنده سړي له چې دا ګیره ووال حرکت چې کوم څوک کوي د 3 کالو ماشومه د 3 کالو ماشومه په ښه بد نه پوهېږي. زمونږ په مرکز کې چې کوم حکومت دی وروره زه پی ټي آی او په صوبه کې ستاسو حکومت دی یو بل قدرداد نه پاس کېږي چې سریام په یو چوک کې دا سړی پانسي کېږي او بیا د هغې نه پس یو 10 منټه په یو چوک کې لټکاو شی چې یاره کم از کم دا خلک راشي او دی ویني چې خلک یې عبرت والي نو دا نشته. یو سړی ته ونیو جیل ته دې ولېږو د دې څه فایده ده؟ ته ما ته وګوره روپۍ به ورکې راوبوځي ضمانت به یې وشي راوبوځي. دا ګوره د چا په بچو چې راشي که نه د چا په بچو چې راشي دا احساس هغه ته دی. دا نه عمران خان ته شته نه زمونږ د پاکستان چې کوم صدر دی هغه ته هم دا احساس نشته. داسې که موږ دا ووایو زمونږ چیف منسټر ته هم دا احساس نشته. ګوره د هر سړي ګوره خپل بچي لري. د 3 کالو ماشومه د کوواټ کمه ماشومه چې تاسو وکته پرون تاسو وکته په ټي وي هم تاسو کتئ په فیسبوک هم تاسو وکتل څومره ښکلې ماشومه وه. زه تاسو په خپله سوچ وکړئ دا حادثات په ما راتلی شي دا حادثات په تا راتلی شي دا حادثات په هر سړي راتلی شي. ولې هغه قانون څه شو هغه آئین شو دا څه شوه؟ زه خو اریان یم دا بل به زه پاس کومه بیا خو داسې کار وکړئ عمران خان دا کرسۍ ما ته پرېږده دا ما ته پرېږده د 6 میاشتو لپاره ما ته پرېږده که دا بل ما پاس نه کو نو راشه وروره بیا ما پانسي کا. لکه په دې به درنه د پاکستان چې څومره عوام دي قده سره متفق دي په دې خبره باندې چې داسې یو بل پاس کړی شي چې داسې زیاتې هر سړي وکړو نو دی به په یو چوک کې سنګسارېږي او د هغې نه پس په دې مطلب دا دی پانسي کېږي او بیا به یو لیپټر راځي او دا به داسې چوت کړی په دې چوک کې یو 10 منټه 20 منټه کم از کم به دی لټکاوي چې یو سړی راځي چې د دې نه عبرت راوالي. نو زه تاسو ته دا خبره کوم الله حکامو ته دا خبره کوم زه د پاکستان صدر ته هم دا خبره کوم زه وزیر اعظم عمران خان ته هم دا خبره کوم زه چیف منسټر ته هم دا خبره کوم چې په دې کې ګوره
اسلام تعالی دا اجازت درکوي چې دا بل پاس کا دا بل پاس کا دا بل پاس کا، خو تاسو پې ځان نه انګاره کړی دی. ولې دا به د یو غریب سړي بچی، دا به د چاته د چودري بچی نه دی، دا به د بل سړي بچی نه دی. چې کله په تاسو راله خدای دې په هېڅ چا نه راولي، خو چې کله د باندې راله نو بیا به تاسو بیل هم پاس کوئ، سریان پانسي به هم ورکوئ، هر څه به وکوئ. خو که اوس ته زه چغې وهم چې وروره دا خبره واوره عمران خانه، دا زه صدر ته ویم، دا زموږ د پاکستان صدر ته، چې کم از کم په دې خبرو زما اکشن والی. که دا نه نو زه بیا سپریم کورټ ته ځم، زه به سپریم کورټ ته ځم، زه به خپل کوشش کوم چې دا بیل زه د اسمبلی نه داسې پاس کړم چې څنګه سریعام پانسي په دې کې زه دغه بیل د سره منم. نو چې دغه بیل زه ځکه هم نه منم چې رول یو سړی تا جیل ته کو، دی خو تا محفوظ کو. نه، زما په کتاب کې دله سریعام پانسي په یو چوک کې پکار ده، داسې بیل پاس کا. دا بیل زما نه دی پکار چې تا یو سړی مطلب دا دی جیل ته دې ولګو، دا خو تا محفوظ کو. سبا به راوځي، بله ورځ به راوځي، میاشت بعد به راوځي، کال بعد به راوځي. ګوره ورځ ته ورځه د بچو دا کیسونه راځي او تاسو په ټي ویګانو باندې ګورئ. عمران خان هم ځان ننګاره کړی دی، زمونږ وروره د پاکستان صدر هم ځان ننګاره کړی. زمونږ په دې باندې بله خبره زه دا کوم چې کم سړي په نیشنل اسمبلی کې به دې باس کړی، کم سړي په دې خیبر پښتونخوا کې چې زمونږ د ایم پی ایګان دي، وزیران پکې هم دي، په دې وړو باندې یوه خبره په اسمبلی کې چوته کړې چې دا زیاتیات کېږي، دا ولې کېږي، د دې بیل ولې نه پاس کېږي، دې ته سریعام پانسي ولې نه اورېده کېږي. نو زما چې خپله رای دا ده چې لاول زه عمران خان ته وایم چې مهرباني وکړه، وروره اسلام کې شته، په قانون کې شته، په آئین کې شته چې ته به داسې بیل پاس کړې چې وروره کم از کم مطلب دا دی چې څوک هم دا زیاتیات کوي د ماشومانو سره، چې کم از کم دا سړی په یو چوک کې سنګسار کېږي، د هغې نه پس بیا وروره پانسي کېږي، بیا 10 منټه چې هغه په یو لیپټر باندې چوت کړی چې داسې ځوړند کړی او خلک یې راځي او تماشې کوي چې دا هغه مرتد و او ده دا کار کړو. نو بل سړی به د دې د هر سړی به د دې نه عبرت اخلي او انشاءالله تعالی چې په دې وجه باندې به دا کیسونه ختمیږي. خو که دا بیل تاسو زما دا خبره ونه منله نو نن یوه سبا بله، سبا بله، سبا بله. او بله خبره، زموږ عوام بېوسه دي، ومړه دي، چاړهګان دي، روزینو چې کله دا قوم نه راوتی لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د دې بچو سره به همدا زیاتې کېږي او دا حکومت پرې هم ځان ننګاره کوي او دې عوامو پرې هم ځان ننګاره کوي. زه اول عوامو ته دا ګناه کوم چې تاسو کلي په کلي، کوڅه په کوڅه ټول راوځئ د دې خبرې حل وباسئ چې سبا ورځې ګوره زه خپل بچي لرم، ته خپل بچي لرې، یو سړی دې په ځان راولي. لکه د کوهاټ د حادثه ده، 2 نورکوټې ماشومه په هغه ټیک ټاک باندې به ځان له ویډیوګانې جوړولې، بیا د هغې سره زیاتیات کېده او بیا د هغه په سخان آلۍ کې غورځېده. لکه دا څومره د افسوس خبره ده، دا څوک کوي د دې خبرې هم لکه تحقیقات پکار دی چې دا خو یو کیس نه دی، دا خو په زرګاو کیسونه وشو. نو زه د عوامو ته اپیل کوم که زما د جایز مطالبات وزیر اعظم صاحب ونه منل یا زمونږ د پاکستان چې کوم صدر دی او هغه هم دا ونه منل، نو زه به تاسو له بیا یو میسج در کوم په ټوله دنیا کې به راوځئ چې څومره پاکستان کې څومره خلک دی. نو دا درنه بیا د اسلام آباد په یو ډي چوک کې کو، په ډي چوک کې بل ځای نو. زه به ستاسو غیرت پښتو ګورم ځکه چې تاسو بچي لرئ. نو که په 4 ورځو کې په دې باندې د پاکستان صدر اکشن وانغستو، وزیر اعظم عمران خان په دې اکشن وانغستو، نو زه بیا اعلان کوم او تاسو به ټول اسلام آباد ډي چوک ته راوځئ، د خپلو بچو لپاره به راوځئ او دا بیل به موږ داسې پاس کوو څه چې موږ غواړو هغه به کوي. په اسلام کې هم دا جایز ده چې ته داسې بیل پاس کا
چې یو سړي له په ډاګه ډاګلۍ سزا ورکا، یو مطلب دا دی چې خلک دې عبرت والي په چوک کې لټکاو کا او بیا یې 19 منټه پرېږده چې دا خلک یې وګوري عبرت دې والي، نه به څوک بیا د ماشومان سره زیاتیات کوي، نه به مطلب دا نور څه کوي. په اخره کې زه تاسو ته بیا وایم چې انشاءالله تعالی که په چلو ورځو کې زما په دې ویډیو باندې عمران خان ایکشن وانغستو یا پی چیف منسٹر ایکشن وانغستو یا پی دا زبا چیف آرمی سٹاف تم ریکویسٹ وکم چې هغه دې پی ایکشن والی او د پاکستان صدر دې پی ایکشن والی که ایکشن وانغسته شو نو انشاءالله په چلو ورځو کې بیا زه د درنې اعلان کوم او دا په اسلام آباد په ډي چوک کې کوم دا ټول پاکستان به راوځي. ډېره مننه چې ډېره شکریه.